أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما يا حافظ أعني. پرون همس او جهر چاته څه مشکل شته پکې بیا یو ځل وامه کنه یاد دی تاسو کوم همس تاسو ته آسان د خلاصه درې سيزونه د همس خو دلی څه دي आवाज کمزورای سره ودرېږي بل نرمي پکې سا پکې جاری وي سا جاری وي او بل پکې پستواله دي کتواله دي پکې او د دې په مقابله کې بیا سری جهر دی چې هغه د دې خلاف دی आवाज په قوت سره ودرېږي سا بند شي او ور سره سوي आवाज کې بلند نه سختی نه ده بلندی ده شدت کې سختی راځي ز جهر یادوم همس او جهر دی یو بل د مخالف دي کنه ضد دي نو پرون سبق همس او جهر دی نن با شدت وو او همس حروف کم دي كم حروف دي كم حروف دي فحثه سين دي پکې دوه ځله فحثه شخص سکت نو دو سینه دی پکې یو پکې ثا ده نو مخرج ډیر کتنه نو شاه حسین خان وی ها جهر او همز نو فحثه شخص سکتنا علاوه الحروف مجهوره دی بیا ښه جهر دی پکې اوس راځي مکه شدت تا صفت نمبر 3 شدت او په کوم حرفونو کې چې دا صفت اومون دی شي هغه ته شدیده وایي او مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حرفونو ادا کولو وخت کې आवाज په خپل مخرج کې داسې قوت سره ودرېږي الفاظ ته سوچ کوئ ښه درې سيزونه مې ته په همس کې خودلی او درې مې ته په جهر کې خودلی دغه سره ته درې په دې کې خایمه دغه خلاصه را د دې صفت چې دغه خلاصه دی ول یاد کړه کنه کدا تور کتاب ته نه هیر شي دغه خلاصه ته یاد کړه ته صفت یاد دی صحیح ده اوس غوښ شي ورته اړومبه خصدي پکې او مطلب د دې صفت دا دی چې د کوم حرفونو ادا چې د دې حرفونو ادا کولو وخت کې आवाज په خپل مخرج کې داسي قوت سره ودرېږي یو आवाज په خپل مخرج کې قوت سره ودرېږي आवाज بند شي چې आवाज بند شي او په आवाज کې یو قسم لا سختی وي شدت وي پکې نو دا درې خبرې د شدت په ذهن کې ساتي आवाज کې یو قسم आवाज په قوت سره ودرېږي आवाज بنديږي او ور سره سختی وي په همس کې او جهر کې مونږ ویلو په همس کې ویلو چې आवाज کې پستی وي په جهر کې ویلو چې आवाज کې بلندی وي په شدت کې سری आवाज کې سختی وي نو کتواله او چتواله او سختواله دا درې جدا جدا سيزونه دي ها او په आवाज کې یو قسم سختی وي او داسې حرفونه اته دي چې د هغې مجموعه ده اجدوکا قطبه او تاسو ته ما ویلو چې دا حروف نه الفاظ په دی وجه جوړ کړی چې په اسانه باندې یاد شي صحیح ده کنه نو تاسو فحسه شخص سکت وای غلط ته کنه سبا وای فحسه شخص سکت ها اجدوکا قطبه په دې کې سختواله دي आवाज ودرېږي په سختای سره او سختی پکې راشي आवाज پکې ودرېږي او سختای سره قوت سره ادا کیږي هنو څنګه به وای اج اد आवाज مدري ده
اد اک ات اط وشي کنه आवाज په سختۍ سره ودرېږي आवाजم بنشي आवाजم بنشي आवाज کې سختی راشي اق 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 ودرېږي اوس دې کې کو دویم صفت معمولی شان ادا کې خو صحیح ده که هغه دې ادا نه کړو بیخي په دې आवाज باندې تاړو پويږي نه د شدت تاچیدی کنه شدت سره دویم صفت چې لکه څنګه په کاف او تا کې هم سره راغی هم سم راغی کنه هم څه کنه اجد فحثه شخص سکت کاف او تا نو دې کې لغت تکي دا هم شتره ضعیف وتکي کمزور وتکي نو په دې وجه आवाज بلغت تکي پکې کلاویږي ازاديږي سانس بلغت تکي جاری کیږي پکې نو زیات نه معمولی شان کچری دا دویم صفت په دې کې نه وي د نور حروف کې صفت روان دي بیا رسول توامه خو صرف د دو د توامه چې ځکه دا په همس کې مراغلي دي او دلته کې په شدت کې مرالل نو په همس کې مونږ وی چې आवाज کمزورتیا سره راشي په ضعف سره ادا شي صاحب کې جاری شي او یو قسم له پستی وي پکې کتوالی وي پکې او دلته کې مونږ شدت هم په دې کې راوستو چې شدت په قوت سره आवाज ودرېږي ٹھیک شو او یو قسم له سختی وي پکې نو کاف او تا کې هم سم دی او دام دی چې دا دوړ یو ځکه نو بیا خبره غلطه شو چې په کې سختی هم پکې نرمي ده نو په دې دوړو کې کاف او تا کې आवाज چې کوم دی دا شدت چې کوم دی دا سیوا دی قوي دی مضبوط دی او همس پکې کمزور دی ضعیف دی نو همس په لغت کې ادا کیږي لکه څنګه چې د دنیا اصول دي کنه چې زور ورته ډیر ور کوي او کمزوري مړو دې په لګوم رضا کیږي کنه دې په لګوم رضا کیږي نو هغه خپل حیثیت په در چې کمزور یم نو دی وخت کې دیم کمزور دی همس په دې کې کمزور دی نو هغه کسلو وتی یې راکړو نو زه ډیر شکر به وتی باسو کنه ته زور اوري کې کمزوري ها دا ته پته نشته نو ته زور اوري ها نو کاف او تا دی کې به معمولی شان همس ادا کو نو دغه الفاظ بور سره حروف بور سره ادا کیږي اوس کدا اج اد اک او زه حرف ادا کوم تاسو پینې پوهیږئ چې ما دال ادا کوم کاف ادا کوم ولي الته کې ودرې ده جام شو اون خطا الته کې مخرج جبا الته کې انخلی چې اون خطی ده تا ته پته اون لګي چې دا حرف کوم طرف سره اد مسوي دال مې دا کتا مې دا کړه دال ات اک دې کې आवाज ودرېږي نو د حرف پته نه لګي ورپسې نور صفت راشي نو غي په وجبانی با موږ ته بیا پته لګي چې د ساده کړ اجدک قطبتا دا د کوم حروف مجموعه ده شدت رخوت او په کوم حرفونو کې چې دا صفت اومون دی شي هغه ته رخوا وایي او مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حرفونو ادا کولو وخت کې आवाज په خپل مخرج کې داسې کمزورای سره ودرېږي شدت کې وایي په قوت سره ودرېږي په رخوت کې څه وایي په نرمای سره کمزورای سره ودرېږي چې आवाज جاری پاتې شي شدت کې وایي چې आवाज بند شي په رخوت کې وایي چې आवाज جاری پاتې شي او په आवाज کې یو قسم نرمي وي आवाज کې نرمي وي په شدت کې موږ وایي چې आवाज کې یو قسم له سختی وي خو او پر خود کې نرمي ده او شدیده او متوسطه نه سیوا باقی ټول حرفونه رخوا دي رخوا اجدک قطبتا او د لین عمر دین علاوه ټول حروف د سری رخوا دي ښه په ټولو کې نرمي ده او د متوسطه بیان اوس راځي او د همس او د جهر په شان شدت او رخوت هم د یو بل مقابل دي او د دې دو صفتونو ترمنځ یو صفت بل دی توسط درمیان والی منځنی او په کوم حرفونو کې چې دا صفت اومون دی شي هغه ته متوسطه او بینیه ویل شي منځنی مطلب د دې صفت دا دی چې आवाज په دې کې نه خو پوره بنديږي او نه پوره جاری کیږي
ال ال ان نه आवाज جاری کیږي او نه आवाज بنديږي. او داسې حرفونه 15 دي چې مجموعي دادا لن عمر او د توسط او دا توسط بیل صفت نشي ګڼلې. ولی چې په دې کې څه شدت ته او څه رخوت ته، څه شدت ته او څه پکې رخوت ته، نو د دې دغه دواړو نه بیل شو. توسط د شدت او د رخوت تر د منځه حروف دي، لکه څنګه چې په همس کې او په جهر کې کاف او تا راغلل، نو دغه شانتی د لام او نون لن عمر چې کوم دي لام نون عین میم را، نو دی کې आवाज لغت جاری کیږي او لغت بنديږي. دا د دې دوړ تر د منځ لري، لغت په کې आवाज بنديږي لغت جاری کیږي سیوانا. نو په دې وجه دای د دې دوړ تر د منځ کو. او په دې ځای کې یو شوبه ده، یو شک دی، هغه دا چې حرف تا او کافی په محموسه کې هم شمار کړی دي، حالانکه په دې دوړو حرفونو کې आवाज بنديږي او هم دې د لپاره دوی په شدیده کې شمار کړی شوی دي. شدیده کې شدیده حروف کوم دي؟ اجدوکا قطبتا په دې کې هم شمار شوی دي. او فحثه شخص سکت په همس کې هم شمار شوی دي. نو دا تعارض ولري، یعنی دا ولې په دواړو کې شامل دي چې هم پکې قوت ته هم پکې ضعف ته. د دې جواب دا دی چې په دې دواړو حرفونو کې همس ضعیف دی، همس کمزور دی او شدت قوي دی. چې قوي دی نو د هغه بډې رئیسوي او چې کمزور دی هغه په لږه مرزا کیږي. صحیح ده کنه؟ نو د دې جواب دا دی چې په دې دواړو حرفونو کې همس ضعیف دی او شدت قوي دی. نو د شدت د قوي کېدو په وجه خو आवाज بند شي، د شدت د قوي کېدو په وجه باندې आवाज بند شي، خو څه قدرې همس په وجه د بندېدو نه پس سلک شانتي سا هم جاری شي. نو څنګه به وای؟ اک اک ات. پوه شوې؟ ات اک. او زیات په پکې نه جاری کې، که زیات جاری کې نو د ها आवाज ته جوړیږي. اک اکثر اکبر اکبر، ډیره سبب کې نه جاری کې، دا بل لحن جری جوړیږي. خو په دې سا جاری کېدو کې دا احتیاط ساتل پکار دی چې आवाज جاری نشي. اک اک ولی چې کچري आवाज جاری کړی شي نو کاف او تابه شدیده پاتې نشي بلکې رخوه بشي، او دا غلط دی. او بل دا چې په دې کې به د ها आवाज پیدا شي نو غلطه بشي. نو आवाज به جاری کیږي خو همس په کې معمولی شان وي سیوانا. نو اکبر اکبر ات ات معمولی شان ښه سیوا به نه جاری کوي. او دا په داسې مشک خو اسانه ده، خو چې کله روان تلاوت کې که نه په هغې کې بیا دا مشکل جوړیږي. نو په هغه ځای کې به احتیاط کوئ. بیا اوس انشاءالله دا صفت وشي، بیا به تاسو یو راولم او دلته کې به تاسو ته انشاءالله د هغې مشک کوم، په تاسو باندې به سبق وم او تاسو به د هغې مشک کوئ انشاءالله. ښه چې کوم ځای کې غلطي وي 2-3 غلطۍ به ورته روزانه سبق کې برابروم، هغه به تاسو کوشش کوئ چې په راتلونکي ورځ کې بیا راتلونکي سبق کې بیا هغه غلطي تاسو دوباره نه کوئ. څه مشکل شته؟ شدت او رخوت دا زمون نن سبق ته. شدت چې आवाज په قوت سره ودرېږي، په आवाज کې یو قسم له سختی وي. ٹھیک شو؟ او رخوت چې आवाज یو قسم له نرمۍ سره ادا کیږي، आवाज جاری وي او ور سره نرمي وي، نو دا رخوت شو. د دې دوه تر د منځه حروف دي لن عمر چې هغه کې څه قوت ته، شدت ته او څه پکې رخوت ته. نو لہذا د دې دوه نه جدا ک چې لغت به دې کې شدت ادا کیږي، بیا لغت تکیب کې رخوت ادا کیږي. د لن عمر 15 حرفونه دا تنه جدا شو. دا ان شاء الله بیا چې کله د دې مشق کو کنه
د دې برته زو ما چې دی کې من نرمه سره ادا کیږي دی به سخته سره ادا کیږي ها صحیح ده سورة البقره آیت نمبر 71 رکوع نمبر 8 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. دعاء اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما
اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.